دا حدیث امام بخاری روایت کړی دی 110 سال عمر کې انس ابن مالک وفات شوی دی او په دغه ټیم کې 70-75 سال عمر انس ابن مالک ژوندی و. دا د نبی علیہ السلام څو خادم خاص خادم یو د مبارک فرمای امام بخاری انس ابن مالک ولاړ دی 75 سال عمر یې دی او ابن زیاد د مبارک سر مبارک په یو پتنوس کې راوړ او د یزید په دربار کې پیش کړ او وی چې د خبیث ابن زیاد لعین دغه جهنمی دغه خبیث وی چې یو غشه راواخیسته او د امام حسین مبارک سر مبارک یې د تن جدا دی. ظلمونه څومره په هغه باندې وشو وی چې په نیزه باندې سر مبارک پروت دی او وی چې دا شونډې مبارکې داسې ولپوي وی چې دا شونډې مبارکې په دغه نیزه باندې دا امام بخاری دا روایت کړی وی چې انس ابن مالک الته ولاړ دی صحابي رسول اخو رسول الله خادمو هر څه ورته پته وه ابن زیاد ته یې داسې مکړه دا ظلم دی. والله ما دا شونډې مبارکې لیدلي چې رسول الله شونډو سره لګېدلي دا هغه شونډې دي چې رسول الله ښکل کړي دا هغه مخ دی چې رسول الله ښکل کړی دا هغه سر دی چې رسول الله مینې محبت نه بوی کړی رسول الله مبارک د جنت د ځوانانو سردارانو مشران دي رسول الله به ورته ګل وي ګل دا زما ګل دی او دا خپله ابن زیاد او دا چې کله یې سر مبارک ولیده تمسخرن هغې پورې نعوذ بالله خنداګانې کا ابن زیاد وایي امام حسین مبارک 56 سال عمر کې څومره ښایسته دی یعنی دوی په خپله باندې اقرار که چې دا به څومره ښایسته و چې دشمن وایي چې څومره ښایسته دی شکل مبارک یې څومره ښایسته دی دغې ظالمانو جابرانو فاسقانو فاجرانو امام حسین مبارک په محرم الحرام کې په 10 عاشوره باندې د مبارک شهید کا